الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تركا إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء یونم د دیو سورة الضعفاء، ذکر پدې کې د ضعیفانو حقوق ذکر کوي، کاغه خزی دي، کاغه یتیمانان دي، کاغه بے وقوف دي، دا غي حقوق بیانې او احکام ذکر کوي بین الرعی و الرعیت، چې د بادشاہ ذمہ دارای، د حاکم ذمہ دارای بسی او د رعیت ذمہ دارای بسی. دا غینا مخی 15 احکام بیان کړ. د دې ځان شپږم حکم تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله تعالی، چې مال تقسیم کوي هغه حصو باندې چې کومه الله مقرر کړی دي. جګړې چې راځي، فسادات راځي، نو په دوه سيزونو باندې راځي، یا په عزت باندې راځي او یا په مال باندې راځي. په عزت جګړه وشي نو هغه ته فوجداري مقدمات وایي، په مال باندې جګړه نو هغه ته دیوانی مقدمات وایي. په عدالتونو کې دی وخت کې دوه قسمه کیسونه روان، یو فوجداري او دویم دیوانی. هغه فوجداري چې د عزت جګړې نو هغه هم ذکر کولې او دا هغه صد باب کو، او چې هغه مالی جګړې نو هغه هم ذکر کولې، دا هغه صد باب کو. دا هغه صد باب چې مالی جګړې راځي دی وجنا چې یو وای د ډېر واغستا، بل وای د ډېر واغستا، یو وای د ډېر قبضه کړی دا، بل وای د ډېر قبضه کړی دا. چې کله تقسیم هغه طریقه باندې وشي چې کوم شرعي طریقه دا او الله مقرر کړی دی، جګړه نشته. خور دانش ویلې چې د کنال واغسته او مال لس مرلې راکړي، زګه چې هغه الله کنال مقرر کړی او دې لس مرلې مقرر کړی دا، خور ضرور په نیمه باندې دا، نو بیا جګړه نه راځي. او غدا سه نه یو خور رور په دې ټوله قبضه چې خور لاډو ورکین نو غوي زوم د دغه پلار لوري ما زمامي سره، نو بیا جګړه شروع شي، مقابله شروع شي. یو رور کنال دی بل رور لس مرلې ورکین نو غوي ما تا خو دواړه دی یو پلار پیدای رونه یو، نو زما د کمای استاد زیاتای، نو بیا جګړه راځي. نو چې کله په قانوني شرعي باندې تقسیمیږي نو بیا سوګدان نشي ویلې، ځکه چې الله سم مقرر کړی دی هغه دی، اوس الله سم مقرر کړی دی. نو هغه ذکر کوي یوصیکم الله فی اولادکم، بیان کوي الله تاسو ته بارد وارثان تاسو کې، بارد اولاد تاسو کې. نو اولاد څوک؟ وارثان یادای.
للذکر مثل حظ الانثیین د پارا د نارینا پشان د دو ویسو د زنانو دا انس مطلب رور با د خور په دوم رالی دغه خور له پارسنګ د بل طرف نه پورا کړی دی هغه د خاوني سم بیالي فإن كنا نساء فوق اثنتين نو کوي دا خزي زیاتې د دونا فلهن ثلثا ما ترک دای د پارا دو درې مینی دا نه چې پرې خو دی وی وإن كانت واحدة فلها النصف او کوي دا یوانو د دې د پارا نیمه دا ولأبويه لكل واحد منهما سدس او د پارا د مور او پلار د هر یو د دې دواړو نه شپږم حصہ دا مما ترکا دا غسنه چې پرې خو دی وی 1/6 ان کانا له ولدن کوي دلر اولاد سړی مرش اولاد پاتش نو مور پلار به شپږم حصہ علی فإن لم يكن له ولد كنوي دلر اولاد وورثه ابواه میراث ورد دن مور پلار د فلأمه ثلثون د مور د پاره درېما دا اولاد نو مور به درېما حصہ فإن كان له إخوة کوي دلرارونه خويندې فلأمه السدس نو د مور د پاره شپږم دا من بعد وصیتین پس د وصیت نه یوسی بها او دین چې وصیت کول شي پاغي باندې یا چې په قرضې مړی وصیت کړي دي اول با داغه قرضه ادا شي وصیت مخکې ذکر کړي دي ادا کی به قرضه مخکې قرضه ما ادا شي بیا چې هغه وصیت کړي په درې مېسا کې باغ ادا شي او بیا به تقسیم کی آباؤکم و ابناؤکم اوس دا وجه ذکر کئی علت ذکر کئی چه داولی اللہ دا تقسیمو که زکا آباؤکم و ابناؤکم لاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون ایهم اقربو لکم نفعا تاسو نپوئے گئی چه کم یو دینانی زیر تاسو تا پا نفع کے چه اسنا یو در تخلق وگا کری تا بیا ټوله غلا ورکی تا ته دا پته نشته بل بخلنی وگا کری او د زړه نه بداغه تا سره مینه دعا بدلتا کوي فریضه من الله مقرر دی آدار طرف دا الله نا ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې پویا او حکمت والا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ او ستاسو دا پارانی مدا داغنا چه پر خود وی ستاسو بی بیانو ان لم یکن لهن ولدن کنوید یولاد فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ كُوِي دَيْلَرَ أَوْلَادِ فَلَكُمُ الرُّبُعُونُ تاسو د پارا سلورم ایسدا مما ترکنا داغ سنج دی پری خود من بعد وصیت یوسین بها او دین پس د وصیتنا چې وصیت کول شي پاغي باندې اچ فکر زئی چغی وصیت کړه دې هغه با ادا شي قرضه با ول ادا شي ولهن الربع مما ترکتم او دای د پارا سلورم ایسدا دا وسنا چې پر خود تاسو الا یکل لكم ولدن کنوی تاسو را اولاد فإن كان لكم ولدن کوي تاسو را اولاد فلهن الثمن مما ترکتم نو دای د پارا اتمای سره دا غسنا چې تاسو پر خود من بعد وصیتن پس وصیتنا تو سونا بیا او دین چې وصیت کوي تاسو په غیبانی یا چې در باندې قرضی و ان کان رجل یورثو او کو یو سړی چې داغه میراث وړي شو کلالتن
میراث هغه ته وایي چې نه برسو کی نیکت سو کی دغه سه مال پاتې شي. او امرأة یا یو خزا ولو اخونا دلر ورور او اختن یا خور برا مور پلاری امنو اولادی امنو روریو یا خوریو فلکل واحد منهما سدسو نو د پارا د هر یو د دینا شپږم حصہ ده او اختن یا خور فلکل واحد منهما سدسو خور واخی آفی چې د مور نه یا د پلار نه. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نو کوي د زیات دینا فهم شرکاء فی الثلث نو دای شریکان دی په درې مېسا کې من بعد وصیتین پس د وصیت نه یوسا بها او دین چې وصیت کول شي پاغي باندې اج په قرضای غیر مضار. دا جمله ځان لراړه تنویر علامه سبقه چې دا حقوق ذکر کړل غیر مضار یعنی کونو غیر مضار شهید تاسو نه ضرر رسونګي او بلتا ضرر یو بلتا مرسوي بس الله چې کومي سي مقرر کړی غور کوي. وصیت من الله دا حکم دې طرف د الله نه والله علیم علیم الله دې په او صبرناک بردبار. تلک حدود الله دا پولد الله دی و من یطع الله ورسوله چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر د الله يدخله جناتین دنه بکی الله دلر جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې بهي واد لاندې داغې نه ولې نوونو د لاندې به ولې رواني خالدین فیها همیشه به په دې کې وذالک الفوز العظیم او دا دې کامیابی لوی. ومن یعص الله ورسوله اوس بیا زجر ورکړي دویم ځل یو ځل زجر ورکړو لسمات کې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انتم نار ذکر کړو چې د یتیم مال یو ګړ ګډه کې اور واچو اوس بیا نار ذکر کړي. ومن يعص الله ورسوله چا جنا فرمانی وکړه د الله او د پیغمبر د الله ويتعد حدودا او په واړ اولاد پلو د الله نه چې الله حدود مقرر کړی او دغه نه په واړو لا زیاته او پر دې مال قبضه ک ويتعد حدودا او په واړ اولاد پلو د الله نه يدخله النار دنه بکی دلره اورتا خالدن فیها همیشه به پدې کې چې دې نما ولو عذاب مهین او دلره د عذاب سپکون کې دلره